بسم الله الرحمن الرحیم. من پرون د غسل په باره کې ټولې خبره وکړله د غسل، چې د غسل طریقه څنګه وه هغه موږ وویله، د غسل فرایض هم وویل، خو دې سره د اودس فرایض چې دي هغه هم لازمي دي، ځکه په اودس کې که د نوک د اوری مره یا د یو ویښتو مره ځای هغه وچ پاتې شو نو اودس نه کېږي. نو ټول نه مخکې خو دا چې د اودس فرایض چې دا پیژندل پکار دی. الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق، چې تاسو کې تاسو کله د مز اراده وکړئ، یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم اذا اردتم الى الصلاة، چې تاسو د مز اراده وکړئ نو تاسو کې خپل د غسل د اودس اندامونه چې دي هغه ووینځئ. نو ټولو نه مخکې د اودس اندام هغه مخ وینځل دي، او د مخ هغه کومه حصه چې دا هغه وینځل وي نو د هغه په اودس کې موږ تاسو ته وښودلی شي په فرایضو کې چې هغه د تندي د دغه ویښتو نه واخله تر لاندې دې پورې، او بل دویم دا د یوې نرمۍ د یوې پوستکي نه د غوږ واخله تر بلې نرمۍ پورې، دا د مخ چې دی نو دا حدود دي چې د تندي نه لاندې پورې او د یو غوږ نه تر بل غوږه پورې، دا چې دا د اودس فرایضو کې لومبی فرض د مخ وینځل شو. دویم وینځل چې دا بیا د لیشو دي، د لاسونو څنګلو، نو دا د دې لاس دا لیش څنګل واخله تر اخر دې ځای پورې، سره د دې نه دا وینځل دا فرض دي. نو په غسل په اوداسه کې دا دویم نمبر فرض دی. او دریم د سر څلورمه حصه مسح کول، نو د سر څلورمه حصه مسح کول اگر که چا یو وخت امام شافعي صاحب رحمت الله علیه، امام مالک صاحب د دې په کې خپل په ځای باندې اختلافات شته دی ټولو، لیکن د ټول سر مسح کول چې دا سنت دي، نو فرض پکې هم رالل او سنت پکې هم رالل، او د سر څلورمه حصه مسح کول دا فرض دي. اوس څلورمه حصه فرض کومه ده؟ د سر څلورمه یو حصه مخته شوله، یو شاته شوه، یو دې طرف ته او یو لاس دې طرف نه کا، نو دا څلور حصې شوي. نو اوس که یو سړي سره اودس کو او لاس راواغسته په سر به داسې لاس کېښودو، یا په دې تندي مخته یا په یو سایډ باندې لاس کېښودو، یا شاته یا بل طرف باندې په سر باندې لاس کېښودل، دا څلور لاس یې داسې کېښودل، نو دا هم هغه فرض ادا شول، د سر مسح دا وشوله. او بیا خپې وینځل دي په اوداسه کې څلورم نمبر فرض چې دی نو دا خپې وینځل دي، نو خپې سره د فټاکونو وینځل دا فرض دي په اوداسه کې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما د امت به په داسې حال کې حشر کېږي، د محشر په ورځ باندې به زما د امت په داسې حال کې حشر کېږي چې زما د امتو د اودس اندامونه چې دا به سپین وي، دا به رڼا کېږي، دا به پړکېږي، ځلیږي به، دا به ښکلې وي. نو فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې په تاسو کې د چا هم طاقت وي نو خپله دا رڼایي چې دا سیوا کوي، خپله دا رڼایي دا سیوا کوي، اودس کوه په اودسونو سره چې تاسو کوئ بې اودسي درته راځي نو ډایرکټ او بې اودسي خپله تقاضا قضا حاجت پوره کوئ او دوباره بیا اودس کوئ. او بیا فرمایي چې څوک په اودس کې وي او هغه وفات شو د شهادت مرګ دا نصیب شو. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه هغه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې اودس وکړو ښکلی اودس یې وکړو. ښکلی مطلب دا چې د انشاءالله دا ټولو په ټایم باندې وایو چې مکروهات په اودس کې څه دي، سنت کم دي، مستحب کم دي، او اوس د فرض خبره ده موږ سره د فرض راواخلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې اودس وکړو ښکلی اودس یې وکړو. نو ښکلی مراد ده چې د فرایضو خیال وساتو، مخ یې ووینځه په ښه ښکلې طریقې سره، یعنې ګیرې حلال یې پکې وکړو، صحیح دا فرض کې نه راځي حلال، یعنې ګیره چې ده نو هغه ښکلې ومنګله او ټول مخ یې چې دی هغه لوند کو، لاسونه ښکلې ووینځل، لیچې ووینځلې، د سر څلورمه حصه مسح یې وکړله، خپې ووینځلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چا چې ښکلې اودس وکړو ښکلې اودس یې وکړو نو د ده بدن د ګناهونو نه، د ده بدن چې کوم ګناهونه دي هغه به ترې نه اوځي تر دې پورې چې د ده د نوکونو د لاندې هم کوم ګناهونه دي هغه به ترې الله تعالی ختم کړي. خو چې اودس یې صحیح کامل اودس یې وکړو چې پکې یو داسې دغه نه وي چې هغه پاتې وي، یعنې فرایض وي او که سنت دي او که کوم مستحب دي او ټول چې هغه کې یو دغه پاتې نه شي نو ښکلی اودس یې وکړو.
او کنه لږ نیمګړی وکړو مطلب اودس فرایض چې پکې دي هغه پوره ونه کړل نو بیا خو اودس نه کېږي او چې کله فرایض فرض چې دي هغه دا پوره نه کړل په اودس کې یعنې مخ وینځل یا د سر مسه یا لیچ یا خپې په دې کې یو اندام پرېښودو یا د یو اندام وچ پرېښودو د نوکو د ویښتو مرضی پکې وچ پاتې شو نو اودس دې نه کېږي چې اودس دې نه کېږي دعاګانې مې نه قبلېږي او چې دعاګانې نه قبلېږي نو کار به نه کېږي نو ټول عمر به انسان په مشکلاتو کې په خفګان کې په پریشانۍ کې خپل وخت تېروي نو ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې تاسو ښکلی اودس چا وکړو ښکلی اودس نو د بدن نه به ګناهونه ووځي او بیا ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه روایت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تاسو زه عمل وښیم تاسو زه عمل نه ښیم چې الله تعالی په ګناهونه چې دي هغه معاف کوي نبی اسلام فرمایل چې زما صحابه تاسو زه عمل وښیم او نه ښیم چې الله تعالی په ګناهونه چې معاف کوي درجه فوچتي او صحابه کرام عرض وکړي د الله رسوله مونږ ته خامخا وښایي اے پیغمبر علیه السلام ولې نه مونږ ته وښایي څه عمل دی صحابه کرام ور ډېر زیات حرص لرو د علم کنه ډېر حرص پې لرو خو بس کومه خبره به پیغمبر علیه السلام مونږ ته وښایي اے پیغمبر علیه السلام مونږ ته وښایه مونږ ته حکم وکړه نو صحابه کرام ورته وفرمایل چې الله پیغمبر ولې نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د سخت په وخت کې تاسو پوره اودس کولی چې سخت وخت وي تاسو پکې پوره اودس وکړئ بیا جمعات ته لاړ شئ او جمعات ته چې ځای نه زیات قدمونه اخلئ نو تاسو او بیا بل دا چې د یو مونځ نه تر بل مونځه پورې انتظار کولی نو وفرمایل چې دې سره به الله تعالی ستاسو ګناهونه چې دی هغه معاف کړي چې تاسو په سخت وخت کې اودس هم وکړئ بیا ډېر قدمونه جمعات ته واخلئ او بیا د یو مونځ نه واخله تر بل مونځه پورې تاسو انتظار وکړئ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل الطهور شطر الایمان صفایي خو د ایمان حصه ده نیمه حصه ده نو تاسو صفایي حاصله کړئ ښکلې صفایي حاصله کړئ عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه هغه روایت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې په تاسو کوم یو کس دی هغه پوره اودس وکړو او بیا دا دعا ویل اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کوم بنده دغه دعا وویله دته به د جنت 8 وړ دروازې پرانستی شي چې د هرې دروازې نه د خوښه وي نو په هغې باندې ور داخل دي شي چې کله دا دعا وویله نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دته به د جنت 8 وړ دروازې پرانستلی شي چې په کومه دروازه باندې د خوښې داخلېدل بس ډېرې په داخل شي ډېر په هغې باندې داخل شي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چا چې اودس ته فاس اودس وکړو دته به الله تعالی دته په دې اودس سري لس نیکۍ ورته میلاویږي لس نیکۍ هغه ته په دښې باندې میلاو شي نو چې کله به سړی اودس کوي نو داسې اودس وکړي چې په هغې کې یو اندام اوچ پاتې نه شي نو دغه رنګې د اودس بیا چې کوم مسایل دي ډېرې اهمې مسلې دي نو په هغې کې لومبۍ مسله خو دا ده چې کله سړی اودس کوي نو دی خو خامخا چې کوم فرض دي پکې اودس کې نو هغه به دی مخکې کوي نو چې کله دی مخ وینځي یو یا بل یو اندام ووینځي نو چې کله یو اندام ووینځي نو بل ورپسې فوراً باندې بیا ووینځي داسې دی نه کوي چې مخکې دلته ووینځو او ورځ ښکته کلي ته او که د خولډه کوزېږم هلته به لاس ووینځم لیچې به ووینځم بیا به مس بل ځای کې که مخ بل ځای کې ووینځم نه داسې دی نه کوي چې کله فوراً دی چې مخ یې ووینځو نو ورپسې د فوراً بل اندام ووینځي چې دا اول لومبې اندام لا وچ شوي نه وي دویم او که یو اندام د وچېدو نه پس بل اندام ووینځي نو اودس به وشي خو دا سنت خلاف سنت دی بیا او دویمه مسله ده چې هر کله یو اندام د وینځلو په وخت کې بل اندام چې دی په هغې باندې لاس مږل دا چې سنت دی اوس دی یعنې د هر یو اندام وینځلو په وخت کې په هغې باندې لاس مږل یعنې چې کوم ته دا لیشي وینځي نو په دې باندې بل لاس مږل دی داسې پاسه نه چې هسې نه ته پې داسې جمع دی او یخني ده او ته پې هسې اوبه راواړې داسې نو کېدای شي د ویښتو ته لاندې اوبه لاړې نه شي پاسه نه هسې لاړې شي او داس پرې بونه شي نو وی فرمایل چې د هر یو اندام د وینځلو په وخت کې په هغې باندې لاس مږل دا هم سنت دی چې اوس ځای پکې پاتې نه شي نو ټول اندام ته به
اوبه ورسېږي که مخ ته وینځي مخ باندې لپه اچولې ده نو داسې مه کوه چې اوبه دې راواغېستلې بس 2-3 پیرې دې پکې لاس وله وړلې نو بس خبره ختمه نه چې اوبه دې راواغېستې لپه دې نو مخ ښکلی ووینځه د یوې نرمۍ نه بلې پورې بر نه ښکته ځای پورې دا ووینځه چې دې کې اوس ځای پاتې نه شي نو اندامونه مږل. درېیمه مسله دا چې د وخت نه مخکې اودس کول د لمانځه تیاری کول دا غوره دی او مستحب عمل دی چې وخت نه نه تر وخت نه مخکې هغې لپاره څه وکړي تیاری وکړي دا مستحب عمل دی. څلورمه مسله دا ده تر څو پورې چې مجبوري نه وي نو په خپله دې اودس کوي بل چا نه پکې امداد نه غواړي چې لکه راشه شاه اوس زما شاګرد دی او ته مې داسې ته ما ته ووایه نه چې په څو پورې مجبوري نه وي یعنې مجبوري دا چې بیمار نه یي لاس دې ښه برابر دی هر څه برابر دی نو چا نه امداد نه غوښتل په دې کې بس په خپله ټیک ټاکي نو اودس وکړه او که تا بل څوک داسې وي چې هغه ورته اوبه اچي او تا ته نه امداد وغوښتو نو دا سره د کراهت نه اودس به وشي خو سره د کراهت نه دا مکروه دي. او بله مسله دا ده په اوداسه کې چې دنیاوي خبرې به نه کوي بس چې کومې کلمې دي هغه وایه مخ وینځي د هغې دعا اللهم بیض وجهي یوم تبیض وجوه دا دعاګانې وایه لاس وینځه الله موطني کتابي پوز ته اوبه اچوي خولې ته اوبه اچوي اللهم اني علی ذکرک و شکرک یعنې چې کوم اندام وینځي د هغې اندام سره د هغه دعا وایه دنیايي خبرې مه کوه دنیايي خبرې دا نه کول پکار به بس او که دعاګانې نه راځي مخ منه اوبه اچوي بسم الله ووایه بسم الله وایه. او بله دا چې د اوبو کې به اسراف نه کوي یعنې په هر اندام باندې 3 پیرې اوبه واچوه خو داسې مه کوه چې ته اودس لپاره هم 2-3 لوټې اخلي دا خو اسراف دی او اسراف صحیح نه دی نو بس څومره ستا اودس باندې اوبه لګي مطلب یو لوټه اوبه باندې ستا ښکلی چې ارداب کېږي ټول اودس چې په برابرېږي نو اوکه سوا اوبو اسراف پکې مه کوه. او بله مسله دا ده چې مخ ته کله اوبه اچوي نو مخ په زوره باندې مه وهه په اوبو باندې یعنې لیل ورته مه کوه چې تاسو راته ملګری ناست دی او هغه ته شوتې کوي یا دې طرف ته هغه ته شوتې کوي په تیز باندې مخ له اوبه راچول دا ټیک نه دي دا مکروهه دي. ځینې خلک داسې اودس کوي نو ورسره خوا کې چې کوم ګاونډي ناست دی نو هغه عجز هم صحیح هغه ته تنګ شي چې دی ولې داسې دومره په تیز اوبه راشي زه هم نه کړمه یا په خپله باندې سړی په مخ داسې په تیز اوبه اچوي چاپېره کپړې ترې هم ګنده شي نو داسې نه یې کول پکار دا مکروهه دي. او اتمه مسله دا ده چې په وخت اودس کې په خوله دا چې کله سړی اودس کوي نو دا خوله او سترګې دا بالکل کلک نه بندوي ځکه که د خولې ته اوبه نه اچولي او یا دې د خوله بندې کې شونډې وچې پاتې شي یا د سترګې چې بالکل کلکې کې داسې نو د سترګو شاته چې کوم دغه دی دا وچ پاتې شي نو بالکل په هغه کې دا ورځې کلکول دا نه یې پکار په اودسه کې او داسې ټایم کې چې ته سم زور ولور کې او دا وچې پاتې شي. او بله مسله دا ده که په مانځه کې دومره په زوره باندې وخندل چې ګاونډي اواز واورېدو نو مونځ او اودس یې دواړه دې هغه مات شو چې دومره په تیزه دې وخندل چې ستا ګاونډي هغه واورېدل نو دې سره مونځ هم مات شو دا مونځ او اودس دواړه مات شو مراد د ګاونډي نه هغه کس دی چې د په خوا کې ولاړ وي. او که صرف دومره یې وخندل چې صرف د خپل د خندا اواز یې واوري نو اودس یې نه ماتېږي خو مونځ یې مات شو صرف دومره یې چې په خپله باندې پوه شي ما وخندل اواز یې واورېدو نو مونځ اودس یې نه ماتېږي صرف مونځ یې مات شو بیا نیت تړي څه وشول صرف غاښونه یې ښکاره شو نو په دې سره نه اودس ماتېږي او نه مونځ ماتېږي نو دغه 4 فرایضو د مونځو چې په دې باندې دا مختصره خبره وشوله چې لومبی مخ وینځل دي دویم لیچه د سر مسه کول دي او دغه رنګې خپې او په دې کې یو ویښته برابر ځای هغه وچ پاتې شو نو اودس یې نه کېږي نو پکار ده چې موږ تاسو په خپل اودسونو باندې کوشش وکړو چې څنګه چې موږ اودسونه کوو او مونځ خو نه کېږي یعنې اودس خو صحیح نه وي چې مونځ به نه کېږي چې مونځ نه وي نو دعاګانې به نه قبلېږي الله تعالی دې امن